ایران خپل مخالف ملکونو ته یو ډیر قراره جواب ورکړی دی. ایران خپل مخالف ملک ته یعنی امریکا ته اسرائیل ته ویلی دی که چېرې تاسو زمونږ په ریسورسز باندې انرژي سورسز باندې حمله وکړه، یعنی زمونږ په پاور پلانټس باندې تاسو حمله وکړه، زمونږ په ګیس باندې یا په فیول باندې تاسو حمله وکړه، نو بیا به مونږ هم خپله بدله اخلو. او ایران خپل مخالفینو ته ویلی دی چې مونږ ګلف ملکونه مفلوج کولی شو، مونږ ګلف ملکونو ته ډیر غټ نقصان ورکول شي. ګلف ملکونه کم دي؟ دغه دوبۍ، سعودي عرب، قطر، عمان، بحرین، دا ټول ګلف ملکونه دي. او دغه ګلف ملکونو ته مونږ غټ نقصان ورکول شو. مونږ د ګلف ملکونو د اوبو په پلانټونو باندې حمله کول شو او اوبه د ګلف ملکونو بندول شو. ګلف ملکونه یعنی سعودي عرب، دوبۍ، قطر، عمان، بحرین دا داسې ملکونه دي چې دې کې د اوبو کمې دی. دغه ملکونو کې د پټرول نه زیاتې اوبه ګرانې وي، پټرول پکې په اسانه ملاویږي او د سکلو صفا اوبه چې کمې وي سافت واټر چې ورله ویلی کېږي ورله په ګرانه ملاویږي. نو ایران دغه خپل مخالفینو ته ویلی دي چې مونږ به د ګلف ملکونو دغه د اوبو په پلانټونو باندې حمله وکړو. دغه ګلف ملکونه چې کوم دي دا مونږ مفلوج کولی شو. اور ګلف ملکونو باندې حمله کول یا ګلف ملکونو ته نقصان ورکول هغه کې د پاکستانیانو هم ډېر غټ نقصان دی، ځکه په دغه ګلف ملکونو کې په لکونو کروڑونو پاکستانیان جابس کوي اور دغه جابس له خطره کېدل د پاکستان معیشت له هم غټ نقصان ملاوېدو واله دی. نو اوس ایران دا خبره خپل مخالفینو ته ولې کړې ده؟ ځکه امریکا ایران ته ویلي وو چې تا سره 48 غنټې وخت دی، 48 غنټو کې به ته د ابنای هرموز چې کومه لاره ده دا به کولاو کې. ابنای هرموز لاره د ایران سمندري لاره ده، د ایران چې کم سمندري حدود دي په دې لاره باندې د ټولې دنیا بحري جهازونه، د کاروباري جهازونه یا چې کم کارګو بحري جهازونه دي غټ غټ پراډکټس د یو ملک نه بل ملک ته وړي، نو په دغه ابنای هرموز باندې تیریږي. نو ایران ورته فلحال دغه خپل سمندري حدود بند کړی چې په دې باندې به تاسو خپل جهازونه دلته نه پرېږدم. که جهاز مو پرې راغو نو دغلته مونږه ماینس چې کوم دي په سمندر کې لګولي دي او د ستاسو جهاز به مونږه هیټ کو. نو دغه لاره والله اوس ایران بنده کړې ده. نو امریکا ایران ته وایي چې دا لاره راله کولاو کو 24 غنټې 48 غنټې وخت در سره که دا لاره د کولاو نه کنو د ایران چې څومره هم انرژي سورسز دی په هغې باندې به مونږ اټیک کوو، څومره هم انرژي ذرایع دی په هغې باندې به مونږ اټیک کوو، نو بیا به تاسو له مشکله شي. ایران ورله ویلي دي که ته خو غلط شه ته خو دا حمله وکړه نو بیا مونږ ګلف ملکونو ته هم نقصان ورکو. او ګلف ملکونو کې چې د امریکا څومره هم انفراسټرکچرز دي نو هغې له به هم مونږ نقصان ورکو او به درته هم مونږ ټارګټ کوو. نو ایران په دې خبره باندې خپل مخالفینو ته قراره جواب ورکړی دی او په دې باندې ډونلډ ټرمپ یریدلی هم دی. ډونلډ ټرمپ ویلي دی چې زه خپل محکمه جنګ ته ویم چې 50 ورځو دپاره تاسو جنګ ختم کوئ. یعنی پهلې ایران ته 48 غنټې وخت ورکولو چې 48 غنټې وخت در سره دا لاره کولاو که کینې بیا به درته ښه نه شي. او بیا د ایران د دمکۍ نه پس ډونلډ ټرمپ خپل محکمه جنګ ته ویلي دي چې 50 ورځو دپاره تاسو جنګ ودروئ جي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس و دې حوالې سره ستاسو سره رایه ده خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.